بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة دي سورة بقرة ویل شي د قرآن مجید د ترتیب مصحفي او د ترتیب جمعي په اعتبار سره دا دویم نمبر سورت ته او د ترتیب نزول په اعتبار سره دا 87 نمبر سورت ته. دی سورت ته سورت بقره وی. د سورت بقره د ویلو وجه بالکل ظاهره ده چې په دې سورت کې د بقره واقعه ذکر کړی شوی ده، نو دا مکمل سورت مسما ده په سورت بقره باندې. او د سورتونو دا څومره نمونه چیرې دا توقیفي دي د الله د طرف نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه امت ته همدغسې ښودلی شوي دي، همدغسې حکم راغلی دی. نو د صورت ته صورت بقره چې ویلی شي نو دا د دې دا نوم د دې دا اسم همدغسې منقول دی، نو ځکه ورته صورت بقره ویلی شي. په دې صورت بقره کې 286 آیتونه دي او 40 پکې رکوګانې دي. د سورت بقره بنیادی مضمون اصلاح الیهود، د یهودیانو اصلاح کول، د هغوی هغه چې کوم عقاید باطله دي د هغوی تردید، دا چې کوم دی نو دا د دې بنیادی مضمون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. الف لام میم. الف لام میم د حروف مقطعات دي او د حروف مقطعاتو په ظاهري طور سره مفسرینو د دې متعلق چې کوم متقدمین دي او کوم متأخرین دي د دې ټولو مفسرینو رای دا ده چې د دې حروف مقطعاتو معانی د دې علم الله څخه دی، ځکه دا د الله او د الله د پیغمبر په مابین کې دراز خبرې دي. نو دراز خبرې خلق نور خلق ته نه بیانوي، نو دا حروف مقطعات د دې معانی د الله او د الله د پیغمبر په مابین کې د یو راز دی. نو د دې معانی عام امت ته د دې پته نشته، اگرچې بعضې علما کرام د دې معنی تاویلی کوي. څوک وایي چې الف په معنی د الله او لام په معنی د لازم او میم په معنی د مؤمن. اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب اوس د کول د دې کتاب دی، دا خو یو معنی. دویمه معنی علما ذکر کوي معنی تاویلی، اگر چې حقیقی معنی نه ده چې الف نسبت الله ته، لام نسبت جبریل علیه الصلاۃ والسلام ته او میم نسبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، چې دا قرآن الله نازل کړی دی په واسطه د جبریل امین سره او محمد صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی را دا کتاب ورکړی دی. نو بهرحال چې کوم د متقدمینو او د متأخرینو علما متفقون علیه فیصله ده هغه دا ده چې الله اعلم بمراده، الله تعالی د دې حروف مقطعات په معنا باندې عالم دی. ذالک الکتاب، دا کتاب لا ریب اس شک نشته فیه، په دې کې د دې په مضامینو کې څه شک نشته، د دې په علومو کې څه شک نشته، د دې په نزول کې څه شک نشته، او د دې چې څومره هم هغه تفسیري نقاط دي په هغې کې څه شک او شبهه نشته، ځکه دا کتاب د هر قسم د شک او د شبهې، د هر قسم نقصان او د هر قسم د ایذا نه چې کوم دی هغه بالکل محفوظ دی. لا ریب هېڅ شک نشته، د شک گنجایش پکې نشته. چې لکه د اکثر د دې خلقو به په ذهن کې شک راته چې دا قرآن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو بیانوي چې آیا دا به د الله کتاب وي او که به نی. الله تعالی حکم نازل کړ لا ریب فیه، د دې قرآن په نزول کې ګوره څه شک نشته، الله تعالی نازل کړی دی. اوس څنګه کتاب دی؟ هدى للمتقین، هدایت دی د پاره د متقیانو، هدایت ته سراسر چې کوم سړی متقی دی هغه به د قرآن مجید نه هدایت حاصلی، او چې کوم سړی متقی نه دی هغه د قرآن نه هدایت نشي حاصلولی. اگر چې قرآن مجید هدایت ته د عام خلقو دپاره
خو لیکن چې کوم متقی دی هغه به قرآن ته کینی چې قرآن ته ناسته کوي دا قرآن ته ناسته دا د متقی سړي کار دی ښه نو هدل للمتقین هدایت ته د پاره د متقیانو د پاره د پرهیزګارانو چې کوم خلق د الله نه یریږي اوس دا متقیان کوم خلق دی د متقیانو لغون ته کې وضاحت پکار دی کنه ځکه چې هدایت ته پاره د متقیانو دی دا متقیان څوک دي نو لغون ته کې پہچان د هغوی الذین یؤمنون بالغیب هغه خلق چې ایمان راوړونکي دي په غیبو باندې ځکه د الله تعالی په نیز باندې ایمان بالغیب دا معتبر دی لکه مونږ تاسو چې ایمان هم راوړی دی مونږ الله نه دی لیدلی فرشتې مو نه دی لیدلی مونږ پیغمبر علیه صلات والسلام نه دی لیدلی صحابه کرام هم نه دی لیدلی مونږ جنت او دوزخ نه دی لیدلی مونږ فرشتې نه دی لیدلی مونږ تمام انبیا نه دی لیدلی خو د هغې نه باوجود زمونږ په ایمان دی اوس دغې ته ایمان بالغیب ویلی شي تقدیر مونږ نه دی لیدلی چې د الله تعالی د طرف نه زمونږ په باره کې څه فیصله شوې ده زمونږ په ایمان دی قیامت مونږ نه دی لیدلی زمونږ په ایمان دی اوس د الله په نیز باندې عمدغه ایمان بالغیب معتبر دی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي الله تعالی د خپل بنده توبه تر هغې پورې قبلی تر کمې پورې چې په ده باندې د غرغرې حالت نی راغلی د ځان کدن حالت پې نی راغلی او چې د ځان کدن حالت پې راغی نو په دغه ټیم کې ولا الله توبه او ایمان بیا نه قبلی ولی په دغه ټیم کې دا انسان پرشتي وویني دته د آخرت هغه حالات مخامخ شي نو په دغه ټیم کې بیا ایمان بالعیب نه دی په دغه ټیم کې خو فرعون هم بیا ویلي و کنه چې ما ایمان راوړی دی نو د الله په نیز باندې ایمان بالعیب معتبر دی الذین یؤمنون بالغیب چې یقین ساتونکي دي ایمان راوړونکي دي په غیب باندې ویقیمون الصلاة او قایمه مونځ لره اقامت الصلاة نه مطلب دا دی چې د مونځ په خپل اوقات کې پابندي کوي هغه اوقاتو کې ادا کوي بعضی علما وایي چې اقامت الصلاة نه مطلب دا دی چې د مونځ د ارکانو د سننو د واجباتو د مستحباتو خیال ساتي او بعضی علماء کرام ذکر کوي وای اقامت الصلاة نه مطلب دا دی چې انسان 5 وخت تکبیر اوله سره مونځ کوي ویقیمون الصلاة او قایمه مونځ لره نو عبادتي بدني تمام پکې راغلل ومما رزقناهم ينفقون او بعد هغه مالونه چې الله تعالی وای موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي د الله تعالی د رضا دپاره نو هغه عبادت مالیه په دې کې رالل مطلب دا دی چې د عبادت مالی او عبادت بدني په دواړو کې څه قسم لا کمې نه راولي کوشش کوي چې څومره هم د عبادت مالی او د عبادت بدني د کم موقع او مقام راځي هغه په خپل مقام او په محل کې هغه عبادت کوي نو صدق الله العظیم